فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. دا نبعد نفسه وزوی کتاب شروع کی. اول بدی ضرورت علم کلام بیان او په دویمه درجه کې به ضرورت ندی خبره بیان د ضرورت او اهمیت د متن بیان دا متن او د مصنف دواړو اوچت خلک او په دریمه درجه کې به د خپل شرحي سبب بیان کی دا متن دوه اوچت اعلی او مصنف اوچت علما بلا شرح ولیکل. دا درې اغراض دي د علامه تفسیرانی د روایت عبارت دو بعد ذکر دو بعد قائل څوک دی دا اول په دنیا کې چا ویلي کله ویلي د اشیاء متعلق ان شاء الله تمام خبره واسطه په توضیح تلوي کوم او دون ذهن کې کېږي دا مبني برزم دی او دا مبني برزم چې صرف دا یو اعراب پکې نه دی اعراب په دې باندې کې څلور اعراب جاي بعضم ویل او مبني بر فتح هم عرب باندې وي او بعد دا سمېل او بیا تنوین سره ویل شي چې ضمه و تنوین بعدن او فتحي و تنوین سره بعد عرب دا استعمالي و بعدن او دا فإن مبنى علم الشرائع والاحکام کې دا فا کم یو فعل نو بعد غلط وی چې دا تفصیلیه ده په تفصیل مخکې اجمال او اجمال نشته تفصیلیه نه دي راجح قول دا چې دا فا چې دا اجازه لپاره او زری شرط کم نو دي کې اوس اقوال مختلف یو قول دا دی چې اصل کې مصنف رحمه الله دلتا و اما بعد ذهن کې دا چې ما اما بعد لیکلی اما شرط فارغ او اما بعد اما لفظ نو لیکلی صراحتا نو دا پای روړه په توهم د اما سره عام طور خلک دا وایي مصنف رحمه الله پای روړه جزائیه ده او پای جزائیه خو د اما مخکې بکار دی اما په جزا کې براځي نو اما خو دلته نشته دلته جواب کې چې اصل کې دا په توهم د اما سره روړه یعنی دا ګمان کړو چې ما اما لیکلی و اما نو لیکلی دا اما لیکلو د ګمان په وجه باندې فارغ لیکن دا قوله سره کوسته ده حالکه تفضیلی په دماغ کې ډس شو ته نظر کمزور چې و بعد ویلي کو کلام بیا په صفه لیکلې په توهم چې اما مروړې وي په دې فاوالي نظر پر وته په خوا کې په بعض باندې نه پرې وته دا ډېر کمزور دی کلام د کومې په اړه کې څه چې فاو د ښکارې ده و بعد وته نه ښکارې د دې وجه نه بعد شراح دا لیکلي چې دې توهم مطلب دا نه عام طور چې بیانېږي توهم مطلب دا دی چې دا و بعد دولی کو او اما لیکل غوښتل خو بیا به پرېښود تحقیق لپاره چې بیا به دا لیکم تحقیق به مې کوم دا نه فسرې لکه د هغې شان دا چې ورته خبره ثبت کوله نو تحقیق به مې مخکې کوم هله به کتاب کې ثبت کول وایي چې دا اما باندې لیکم چې تحقیق مې وکړم ډېر ښه لیکلی دی وروستې توهم دا جوړ شي چې یاره اما مې لیکلی فیشک او د هغې په جزا کې پاره دي وفای په خپل ځای خو پرېښودی لپاره چې اما ولیکم د اما دپاره شوی دی د توهم دا مطلب دی دا قرینې قیاس معلومي دا باید نه دی پوه شوې نو یو وجه خو دا چې دا فا جزاییه د دې وجه دي او بله وجه علما بیاني چې اصل کې دا واو چې دی دا قایم مقام د هغه اما دی قایم مقام د چا دی دا اما دی نو د هغې د وجه چې کوم دی دا فا لیکلی دی او درېیمه وجه عالمان دا بیاني چې دا و او بعد د دې د منځ چې دی د فا لپاره پرېښې د و او د بعد په منځ کې بل لفظ نه استوا کړی د و او د بعد په منځ کې بل لفظ نه استوا کړی دا خالي پرېښې دا دې لپاره چې دا خالي دې دلیل دی په اما باندې دلته اما محذوفه اما سره دا محذوفې اما لپاره چې کوم دی دا فاسه شو جزاییه شو اوس داسې و بعدو چې په هغې نه مخکې اما محذوفه وي او کلام په دلالت هم کې لکه دا واو او بعد دا په دلالت هم کې دا ځکه فاسه وکول شو کنه نو په دې کې بیا د غیر اختلاف چې څوک یې سوا کول شي څوک یې سوا کول دا څو کول شي درې څلورم قول لري او راجح قول لري چې ضروري نه ده چې دا فاعل صرف د امر نه پس سوا شي او بعدنو سوا کی او په توګه چې شرط نشته دا بعد په خپل په منځله د شرط ځکه دا بعد عبارت چې تاسو سروخین او اثر کې متوای ما يكون من شيء دا ما شرط لپاره دا بعد تقديري عبارت چې روباسي د دې کې مخامخات دا وایي چې مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه فهو هذا فإن مبنى دا شو وایي دا بعد محذوف روباسي
د خامخا به کوم دي کې محمار او باسي محمار شان کفاره نه ضروري نه چې دا کوم دي کې اما مذکور یا محذوف انت دفاع ویل شي او د وباء نه پس پاتې شي لا عربي فتحه د وباء نه پس چې کوم دي فا استعمالي مثل ورته لوی عالم ترشي جامع ازهر رئیس شیخ یوسف دجوی رحمه الله نا هغه عالم بیان کو عالم کې بیان کې مداس وبعد فإنه نه د بعض نه پس پا استعمال کړو او وخت مصر کې تلک مليان او ازهريان یو لار پاسه به اعتراض وي تا غلط وي اما استعمال نه کوفه د فاضل رولو د پارشل خدای شي اما ذکر کې اما شرطيه د شیخ یوسف دجوی را پاسه د په جواب ورکړ چې د عربي فصحا شدي هغه د وبعد نه پس پا استعمال او بیا په دې باندې هغه وګړي کلو په مقاله کې ولیکل او دا ثابت کړي د فا پس د وبعد نه استعمالي کې څنګه چې د اما نه پس استعمالي نو راځي هو صحیح قول لري وګوره څنګه د اما بعد د پس پای استعمالي کې د بعد د پس پای استعمالي او دا بعد په منظر د مهما یکل من شین سره شر سره د فا د ځای کې شي چې اسمه نشته ولې چې فإن مبنى علم الشرائع والاحکام دا مبنى اسم د ان او دا علم الشرائع والاحکام شرائع معطوف علیه او احکام معطوف مضاف سره مضاف الیه پر دا مضاف الیه شو مبنى پر بیا دا اسم او دا اسم معطوف علیه شو و اساس دا اساس اته په مبنا باندې نو دا چې کوم دی اسم دې دوه لپاره خبر شوی هو علم التوحید والصفات دا خبر شو شرایع د احکام دا څه شی دی د شرایع تاسو معلومه شریعت ته ویل شي او دلته د شریعت نه مراد چې کوم دی هغه د اصول فقه مسائل د اصول فقه مسائل دي او د احکام د مراد د فقه مسائل د احکام د مراد څه دي د فقه مسائل دي نو دا توی چې د علم التوحید او صفات او علم کلام چې دی د فقه او اصول فقه لپاره بنیاد فإن مبدأ علم الشرائع والاحکام هو علم التوحید والصفات د اصول فقه او د فقه لپاره بنیاد څه دی هغه د علم کلام یو طریقه خدا او دویمه طریقه دا چې د شرایع چې کوم دي دا عام دي دغه تمام علوم را اصول الفقه امراله فقه امراله تفسیر امراله حدیث امراله او دا غره نور علوم پکې راځي او بیا احکام المراد فقه ده او دا د قبيله د اصل خاص على العام ده ځکه شرعینا خو عام علوم مراد شو هر قسمه علم کنه او د احکام المراد صرف فقه مراد شو نو اصل خاص على العام شو او معنا دا چې د تمام علوم لپاره او خاص کر د فقه لپاره چې معاشره په غیبه لري د غیبه لپاره بنیاد سره هو علم التوحید والصفات علم التوحید والصفات او دا حقیقت ښه انسا عقیده نه صحیح چې علم کلام باندې جوړي نو ستا فقه قبول نه ستا یو علم کې کوم دی او قبول نه لسه عمل قبول دا غره فإن اساس قواعد عقائد الاسلام وی احکام شرایع د علم بنیاد او دا غره د اسلام د عقیده د قواعد لپاره بنیاد سره هغه علم توحید او صفات عقائد الاسلام عقائد د عقیده جمع د اعتقادیات تویش ما يؤخذ به الرجل ما يأخذ به الرجل الانسان ته هوټه ورکې یو لکېږي پېښ هغه د چې کوم دی ویل او د یقین په درجه کې چې وي د علم په درجه کې چې مخکې راغی تفصیل روان او قواعد د قاعده جمع ده قاعده دې ته وایي چې یو قاعده یو کلیه او دا غیر جزئیات استنباط کی الکلیه التي تستخرج منها الجزئیات دا قاعده اب د اساس ویلي اساس بنیاد ته ویل شي ویښتا جرد ته ویل شي دوی چې د شرایع او د احکام او د علم مبنا او بنیاد د عقاید اسلام د قواعد بنیاد چې هغه علم توحید او صفات د اسلامي عقاید د مراد څه دي د اسلامي عقاید او مراد مسلمانانو د عام معاشره کې عقیده په الله باندې ایمان د الله پر رسول باندې ایمان او دا غره په فرشتو ملائکه د ټول باندې ایمان دا د اسلام عقاید او د دې اسلام د عقاید لپاره بیا قواعد کلیه دي علماء المتکلمین جوړ کړي دغه قواعد کلیه اساس لري د علم کلام نه ځکه دیو دلایل به په کوم ځای کې پیژني علم کلام کې پیژني علم کلام ورڅ شو بنیاد شو دا خبره کوي چې د شرایع او د احکام او د اسلام د عقاید او د قواعد لپاره بنیاد لري دې ټول لپاره هو علم التوحید والصفات علم التوحید والصفات الموصوم بالكلام دا یو بل وجه تسمیه اشاره وکړه چې د کلام ویل شي بل څه یعنی دا علم چې باحث د قواعد د عقاید د اسلام نو د توحید او صفات ویل شي او دا قرنی علم کلام ویل شي
د دوه نمونه ذکر او د دین علاوه نور نمونه چې کوم دی راځي د علم توحید او صفات خو د ذکر ویل شي چې اگر چې د علم کې د نور او عقاید او بحث شته خو به ذات او وسالتن په د توحید د الله پاک د صفات ذاتی او بحث کی نو چې دا یو اشهر جزء د دې وجه علم التوحید او صفات ویل شي او کلام ورته ویل شي د دې وو وجه سو وجه وو او على وجه ان شاء الله مخکې روان وي ښه دی په خپل ذکر او اصول الدين ورته ویل شي څه اصول الدين ورته ویل شي ځکه دا دین د پاره چې کوم دی اصول دي او دا غره الفقه الاكبر ورته ویل شي څه الفقه الاكبر دا د امام ابراهيم الله تعالی ورته یو فقه اصغر یو فقه اکبر دا فقه اکبر د مراد عقاید دي او الفقه اصغر چې دا غي په نسبت باندې اصغر هغه علم الفقه چې د اعمال سره تعلق سره د دې علاوه نور نمونه چې کوم دي د علم العقائد مرتویل شي علم العقائد مرتویل شي علم الاعتقاديات مرتویل شي دا ټول نمونه دي لپاره استعمالي نو هو علم التوحید والصفات هغه علم التوحید او صفات دي او ځکه چې دا په دې علم کې دا پیژندې شي دا نور او دا غره موصول د علم په کلام سره څه مطلب المنجي الغياه بالشكوك دا علم دی او دا علم کلام دی دا کلام موصوف ته منجي ولا صفت دی منجي نجات ورکوونکی انجا یوجه نجات ضرور فتحې سره دا لفظ نجات نه لکه نجات غلط استعمالي نو دې ورکوونکی دا شکر د تیارونه چې کوم نه نجات څوک علم کلام یو سړی وي دا هغه چې کوم نه عقیده ګډوډي لیکن کله چې علم کلام په صحیح معنی کې وي دا تمام شکوک به ختم شي او دا حقیقت ده دا غیهب جبل او غیهب السواد الشديد تکتور شده وي انتهایی طور او شکوک چې کوم دی مضافینه او دلته د اضافت ته مشبهه مشبهات شوی اضافت ته مشبهه مشبهات شوی د شکوک تشبیه ورکړی دا غیاهب سره دا شکوک چې انسان تعالیږي دا دونه دا چې دوک شکل غیاهب چې بالکل تکتور وي بالکل صحیح تاسو مثال یو تور اشیاء یو تور سیریه نو نجات په تعالی څوک درته دغه شکوک نه چې دوه تور دی علمي کلام ورل نو الكلام والمنجي الغياه بالشكوك دا في كلام شيء نجات ورکون کړي دا غتور شکل وظلمات الاوهام او دا سه اوهام را بشان د تیروي دلته اضافت مشبه به لچاته مشبهاته نو دا اوهام تشبيه کوم نه ظلمات ته ورکړي انسان چې کوم محمود راځي د اخري متعلق د ټول ده نجات ورکون په څوک دی هغه علم کلام دی ځکه د علم د اشیاء تحقیق کی ګوره شک چې همیشه پیدا کیږي دا جهل لوجه پیدا کیږي شکوک د جهل لوجه ډېر کم شک پیدا کیږي چې دا بغیر د جهل لوجه بغیر د جهل پیدا کیږي اکثر شکوک چې کوم جهل لوجه پیدا کیږي به شوی دا وایي دا بعض طالبان چې شکونه دي او چې کله مولا چې بیا شکونه خو په خطر دي دغه تحقیقات راشي د هر مسلې مخه چې کوم دی وضاحت راشي وان المختصر المسمى دې کور د علم کلام د اهمیت خبره اوس وان المختصر المسمى دې د کوم دی دې کتاب ذکر شروع شوی دا کتاب ماتن سو د لوی سره وان المختصر المسمى بالعقائد یو مختصر چې مسمى د عقاید سره لیکل شوی د امام الهمام د فارغ امام الهمام همام هغه کسوي چې عظیم الهمه همت یوجد دا همام نه ده یو همام بن حارث سره مقامات ولغه د فعال وزن لیکن عام طور چې استعمالي کې دا همامي ښه د فعال وزن او فعال وزن د مبالغه لکه امام ابن همام چې هغه د فعال وزن یا فعال وزن یا همام نه دی ورخه بعض خلک همام وي ابن همام دا غلط ابن همام دی نو الامام الهمام قدوه علماء الاسلام چې اسلام د علماء د فارغ علمونه ده من ملت والدين دين او د ملت د فارغ ستوري عمر النسفي عمر النسفي تاسو ماویلی 461 کې دی پیدائش شوی 537 کې دی وفات شوی آل الله درجه فی دار السلام الله دې درجه اوچته په دار السلام کې جنت کې وی دغه کتاب چې دا ان لپاره اسم المختصر المسمى دا ټول اسم اوس خبر ولور يشمل من هذا الفن على غرر الفرائض والدرر الفوائد دا هغه کتاب دا متن چې شاقاید دا مشتمل د دې فن یعنی علم کلام د دې فن مشتمل په سبا په غرر الفرائض باندې په درر الفرائض باندې ډیر خسته متن لیکل او یا ساده تاسو ماویل دې په استاد چې نو هغه امام ابو اليسر البزوي د فخر الاسلام البزوي ورو
هغه په عقیده کې یو متن بیان کړی اصول الدین له خاصه متن هغه د دې متن ډېر وګد دی. نو عام طور دا ګمان کولی شي چې علامه عمر نصفي د خپل متن د هغې متن د مقتبس کړی او د هغې نه شایع کړی. دا خبره حقیقي ده. هغه متن ما سره شته، ما یې زه برسټ حاصل کړو. د ډېر ځای نه چې زه وګورم نو داسې معلومېږي چې دا هغه اقتباس کړی خپل استاد د متن او داسې کې شاګردان د خپلو اساتذو لوی اساتذو د خبرو او د هغې د کتابونو د اقتباسات کوي. نو هغه اصل یې مستحب شوی دی اصول الدین د عقاید نصفیو چې کوم اصل دی که نه د امام ابو العیس البزدوي لیکلی اصول الدین د هغه چاپ شوی. دا غرور الفرائض چې دی د غرور د غرتون د وتې دی او جمع هم د غرتون ده. او غره البیاض فی جبهة الفرس ته وایي د اس په دې تندي کې چې کوم سپینوالي بیا د هر رڼا او د سپین سیز دپاره دا استعمال شو. او فرائض د فریضتون جمع ده. فریضتون اصل کې په ملغلرو کې غټې ملغلرې ته وایي چې کومه غټه ملغلرې نایابه او دلته اضافت د غرور چې فرایضو ته شوی دی نو دا اضافت د مشبه به د مشبهات یا داسې وایي دا اضافت د قبیلې د لجین المال دی. د قبیلې چا نه دی؟ لجین المال دی. یعنې دا داسې فرایض دي چې دا فرایض په شان د غرور دي. پوه شوې؟ یعنې غټې ملغلرې دي او دا غټې ملغلرې غرور دي، یعنې سپینې دي مزېدارې پړقېدونکې. نو دا اضافت د قبیلې د لجین المال دی. ای الماء کاللجین فهذه الفرائض كالغرر فهذه الفرائض كالغرر. لکه څنګه چې د لجین الماء کې موږ څه وایو؟ الماء کاللجین. لجین سپینو زرو ته وایي. دا اوبه چې ډېرې زیاتې رڼوي که نه نو خلک وایي کاللجین الماء. دا مطلب څه دی؟ الماء کاللجین د اوبه د سپینو زرو په شان ښایسته رڼوي اوبه دي. دقه شان دلته هم چې کوم دی دا غرر الفرائض د قبیلې د لجین الماء دی. ای الفرائض كالغرر. غټې ملغلرې دا کتاب مثل او بیا د غټې ملغلرې پړقېدونکي. ودرر الفوائد او دلته درر الفوائد کې اضافت د مشبه به د مشبهات، یعنې د دې کتاب د فواید تشبیه درور سره وکړه. درور د دررتون جمع د ملغلرو ته ویلی شي. نو دا د قبیلې اضافت د مشبه به نه چا دی؟ مشبهات دی. او فی ضمن فصول د دې فی ضمن فصول وی دا متن متین چې دی په دې کې غرر الفرائض درر الفوائد می خدای خوري کړي فی ضمن فصول په ضمن د فصول یو فصل ولا قائم کړي لکه مبحث الهیات، مبحث نبوات، مبحث آخرت، مبحث صراط، مبحث عذاب قبر. دا څه مباحث ګور جوړ کړي. نو موږ ورکړه په لکه تفسیر د کتاب داسې کړی. تفسیر د کتاب داسې کړی. نو دغه په منځره د فصول دي او دا فصول چې د دین لپاره چې کوم دي قواعد او اصول دي. لکه عذاب قبر بحث دا د دین لپاره قواعد دي. د الهیات او مباحث دي د دین لپاره څه دي؟ قواعد دي. دا خبره کې دا غرور فرائض او درر فواید چې په ضمن د فصول کې او دغه فصول چې یا هغه زمير فصول تراجمي د لپاره دین قواعد او اصول. تاسو وایي د دین لپاره اصول او قواعد څه دي چې په یو فصل الهیات دی او بل فصل کې عذاب قبر دی او ټول د دین لپاره قواعد دي او اصول دي. واسناء نصوص د اسناء په ضمن معنی د فی دلالت دي. يشمل هذا الفرق يشتمل دون نصوص على غرور الفرائض ودرر الفوائد في اسناء نصوص. اسناء لسنا جمع ده. اسناء په منځره د اساده پېښه به منځ ته ویل شي خلال ته وي. اسناء په منځ دا څور دی کنه. غزور هم دی کې استعمالول شي خلال لفظ د عربی کې خلال ذلك اسناء په ځای باندې غزور غین واو واو نون دا لفظ افضل فصحه استعماليه. نو هو اسناء نصوص او په منځ د هغه نصوص کې نصوص نه مراد هغه قواعد قواعد کلیه د قران او حدیث ته دارک مستنبط. نو دا مراد نصوص دي. وی په ضمن د نصوص کې دا غرور فرائض او درور فواید دا فائدې خوري دي او دغه نصوص چې یې یقیني جواهر او فصوص دا د یقین د لپاره چې کوم جواهر او فصوص دي. پس د یقین لپاره یقین مراد هغه دلته الاعتقاد الجازم الراسخ المطابق للواقع. یقین مراد څه دی؟ الاعتقاد الجازم الراسخ یعنی الثابت المطابق للواقع. چې کله اعتقاد نو دین ټول وهمیات هو چې کله الاعتقاد الجازم جازم وی د اعتقاد په مزله جنس دی او چې کله چې کوم دی الاعتقاد الجازم وی د جازم فصل اول لري سره تزن ول سدي وته ځکه په ځن کې چې کوم دی جزم دی او کله چې ثابت د دین تقلید و مخکې تفسیر روان دی خبره ښه ان شاء الله پیوش. الاعتقاد الجازم الثابت د ثابت نه تقلید و او المطابق للواقع د دین چې کوم دی جهل مرکب و سدي وته د
يعني مركب تفصيلهم كده غير الجيال دي الاعتقاد الجازم الراسخ الثابت المطابق للواقع دا يقين او دا يقين باقي کې بکاریږي دا کې بکاریږي عقیده کې بکاری بالمعنی دا پیش وکړ نو د یقین د مراد الاعتقاد الجازم الراسخ الثابت المطابق للواقع ذات مراد نو دا داسې نصوص دي یعنی اليقین لپاره جواهر دي او خصوص د فصل جمع روي ته ویل شي اليقین لپاره په منځره د جوهر جمع د بلغله ته ویل شي نو د غمو د بلغله مثال دی ها ودام دي خو د غایت من الترقیق ودې کې بیا چې کوم ډیر زیات ترقیق دی په متن کې ترقیق دی زوائد په تلشت تهذیب دی په حذب يهذب تهذیب یوونه یادونه بالکل ساګي یو بنده پرې صفای کې بالکل دې تهذیب ویل شي د شجرې چې کوم ساګي وای دې صفا کول یعنی زوائد او حشوه چې کوم نه لري کول دا تهذیب وي اذا متن چې سره دې ټول خاصلتونه ترقیق هم نه پکې تهذیب هم نه پکې ونهایت من حسن التنظیم والترتیب تقعید پکې ډېر ښه کړی تو مثلا چې په کتاب او د متن په کومه حصہ کې پکار د هغه حصہ کې ذکر کړی دا تقدیم او تاخير پکې نشته نو سوې ونهایت من حسن التنظیم حسن التنظیم دې پکې او ترتیب او ترتیب دې پکې نه راځي نه پورې د متن خصوصیت بیان کو اوس په حاول تو ان اشر او شر نخفل شر چې کوم وجه بیانې چې ما باندې مری شرع ولې کړه او ځینې کوی د دې وجه تیرم شو چې دوه خسته متنی علامتنی نو سړی په مینځ او چې کوم کتاب سړی مینځ لري ولا شر لیکي کړه دا یې ځینې وجه بیانم شو مفصل و می تاسو باندې ها صحیح نه یکفي